چې فتوی مرجح بیا خو ډېر قوي دي خو که فتوا نه وي قبل د تفصیل دا مرجحات وي نو بیا به په دې مرجحاتو باندې زموږ ترجیحات وي فتوا به وي او که په دواړو قولونو باندې فتوا راغله او د دواړو قولونو وروسته په یو قول کې دا مرجح و نو چې فتوا او مرجح د دې مرجحاتو نه راجمع شي نو ډېره به اعتبار وي او چې په مقابل کې صرف فتوا وي او دا مرجح وي نو هغې له اعتبار وي دا صورتونه خو ما تاسو ته څلور صورتونه ویلو یاد دي که نه نه تاسو نه یادوئ نو څلور صورتونه ما تاسو ته ویلي که نه دا مرجحات قبل د تسهیل دا مرجحات بعد د تسهیل دا مرجحات په مقابله کې تسهیل او دا مرجحات چې تسهیل موجود نه دي څلور احتمالات ماته مرجحات قبل التسهیل څه ته یو قول هم فتوا نه شوی چې دا مرجحات دي نو دا به همیشه راځي د دواړو قولونو فتوا شو تسهیل د دواړو قولونو شو نو چې د دواړو قولونو تسهیل شو نو چې یو طرف ته تسهیل او بل طرف ته تسهیل او په دې کې دا مرجح اعتبار به بیا چا دي دې مرجح لري که چېرته یو طرف ته تسهیل او بل طرف ته دا مرجح دی نو مقابله چې کله د نفس التسهیل او د نفس مرجح راشي بیا به تسهیل اعتبار کوي دا ما تاسو ته ویلي بیا تسهیل اوس تاسو ته شروع واچوئ في كل أبواب العبادة رجحة وكل فرع بالقضاء تعلق وستتوي جمعت في هذه الأبواب قواعد جمع كل ما بدي أبيات قواعد ذكروها مفرقة في الكتب جدال فقهاء في كتابون كي جدا ذكر كريم دا لري شي كتاب ذکر کړی دی ما ټول نه راوړل کړی وجعلوها علامة على المرجح من الأقوال او دا ګرځولي دي علامات په مرجح نه اقوالونه اوله څه شي اوله دا الفتوى في العبادات دا تفصیل نه ذکر تاسو یاد شي ما تاسو ویلو همیشه په قول د امام ابو حنیفه رحمه الله فتوی په شرط دی په قول د امام ابو حنیفه به علي فتوی چې په مثل مقابل د قول د دغه یو روایت نه دی راغلی که د امام ابو یوسف محمد د قول موافق یو روایت د امام ابو حنیفه راغلی نو بیا به فتوا کله ناکله په قول د امام ابو یوسف کې او کله ناکله فتوا په قول د امام محمد وي دا مسله چا ذکر کړې ده دا ابراهیم حلبي په شرح د بنیا کې ذکر کړې ده د بنیا درې غټې شرحې دي یو د ابن امیر حاج حلبي شرح راغلی ده اوس شاهد شوی یو زموږ په دې دیار کې دوه شرحې د بنیا دي یو د کبیري وي یو د صغیري وي نو دا کبیري او صغیري دواړه د یو مصنف دي دا هغه کبیري یادوي کبیري شرح بنیا یادوي دا کبیري شرح بنیا دا د ابراهیم حلبي کبیري شرح بنیا راغلی ده الأول نمبر ما في شرح البنيان للبرهان إبراهيم الحلبي بالفصل التيمم حيث قال فلله در الإمام آدم در الإمام آدم فتحي سرى فكسري سرى إمام آدم سرى لكم دلنمي فقد روستي يوانا دروستي شيخي كفيرشنا در دو فمانا دفعي سرى فضلت فمانا دخير كثيرا سرى استعمال شيخ الله تعالى خير كثيرا إمام آدم دولي ما أدفن دروه مسل دقيق نظر وما أصد فكره مسلي صحيح فكر الإمام أبو حنيفة رحمه الله استفهام بصورة تعجب کی یا تعجب بصورة مبالغه کې نه راغلي سړي دقیق فکر سړي صحیح فکر د امام ابو حنیفه ولهذا ما جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات هم د دې وجه علماء فتوى قول د امام ابو حنیفه رحمه الله قال د جمع عبادات کې مطلقا خو د امام ابو حنیفه چې قول د امام ابو حنیفه په قول باندې چې فتوى کو نو نص راغلی شي جبرائیل علیه السلام نازل شوی یا استقراء عقلیه راغلی چې یا په ځمکه باندې شپه وي یا په ورځ وي وینا دا استقراء عقلیه نجرته نصي راغلی ده دا اصل کې په استقراء سره واقع شوی په څه سره راغلی په استقراء سره وهو الواقع بالاستقراء او دا واقع راغلی په استقراء سره چې موږ دا حصر کوو په استقراء سره او دا حصر استقراء راغلی ما لکم ينمو سو پوری چې امام ابو حنیفه یو روایت دی راغلی چې قول المخالف په مثل قول المخالف تفصیلات په قدرو مسلو کې ورکړي یو من تفاهم مستعمل کې ورکړي یو من تیمم د نبی د
وقت عند عدم غير نبيذ التمر تصرف نبيذ التمري الإمام رايدار چوتس پکی الإمام یوسف محمد رايدار چه تیمم بکی الإمام یوسف نقول مطابق یو روایت امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فتوى قدیرہ الفتوى في القضاء وما يتعلق ما قبل سشير كيف وكل فرع في قضاء وكل فرع بالقضاء تعلق قول أبي يوسف فيها ينتقى هذا فرع إجماعي هذا قضاء تعلق راغلي دا امام ابو یوسف قول بپدې کې د مختار راغلي دی به تاسو ته د درې څلورو کتابونو نه نقل کړي یو بله ته دا چې په حبس کې فتوا په قول د امام ابو یوسف صاحب بیا به کوي چې په شهاداتو کې فتوا په قول د امام ابو یوسف صاحب بیا به کوي په نقول کې نقول دې ته ویل کېږي چې قاضي چاته وایي چې قسم وکړه او هغه قسم نه خوري نو دې ته څه ویل کېږي نقول کې فتوا په قول د امام ابو یوسف صاحب نو دې راځي مې کیږي کله حبس کې او نقول او شهادت دې ټول تعلق د چا سره راغلي بس صفاء خبره دي چې فتوا فقال الامام ابو حنیفه رحمه الله عليه وقضاء الفتوى في قضاء وما يتعلق بها الثاني ما في البقر وبين قبيلها وبين فصل البحث حبس لو كنت فصل حبس قال وفي الكلية كل كتاب من باب المفتي الفتوى على قول يوسف فيما يتعلق بالقضاء فتبقى الإمام يوسف تفهم شيء قضاء سلطان مقصدوي لزيادة تجربة جاترة وكذا في الغزالية من القضاء لحصول زيادة العلم له بتجربته ولحاظه غالب هذه عبارة تعلق لما قبل مسألة سرنشتة ده الإمام أبو يوسف رحمه الله القضاء الفقير على أساس عبارة تعلق تجربة داخل لتجربة التشريع الإمام أبو حنيفة ما قبل ما إلى راغل وخزلفان أستاذ د امام ابو حنیفه اله راغله چې څنګه چې تاسو دا نیمګړی خلک باندې خلک ویانه کې عمره لري نو په کور کې غریب خوا په ناس ته د اورو بوجه ولا او د سیمټو بوجه چې جمعه ته نه د سیمټو د بوجه سره ورته چې غریب د اورو بوجه ورته دا وایي په خپل نه د سیمټو بوجه ورته د ظالم بچو د اورو بوجه ورته چې څو د سیمټو بوجه جمعه ته ورته دا اورو بوجه غریب دا ورته واخا اصل د سیمټو بوجه ورته جمعات کې هغه ورو بوجه غریب دا او تعالی ان د دوه د ویل دي راځي په خپل کې چيري چې جراسی دي راځي راځي نه دا باندې کله کوي چې مرو لدی نو دا پیسې غریبانه ورکه الکه حج چې دې نو دا پیسې غریبانه ورکه حج د مراد تطوع لنبي حج د امام ابو حنیفه مخکرانه دا چې حج او تطوع د دې په دې باندې دا پیسې خلکو او امر او تطوعیه چې ته د دې پیسې خلکو ورکه بیا چې حج نه حج مشکل کار راغلی حج ډول مشکل کار دی چې کله ملاړ شي نو بیا به چې یاله د مشکلاتو ته چې وګورې نو بیا به یاله پاکه خیر کې کوته ورس دلته به په فکر کې مانګه کا مړ دې تر دې کوته له کوته سوات د یو وګورې نو چې باغون ټول دې نو څه کسان بدل مخ نه چې څه کسان بدل مخ نو ته سوچ کا د کور اسخاري تیم د بیا چې یا لټیم نو سپاو دا او کې نو چې خپل دې نه فکر کوي چې یو ورته مو فضای حاجت کومو دا په کې نو چې دوی له پکار په نو ولا نو تکلیف دې په خوراک کې تکلیف اسکا تکلیف او هغه عبادت شرعي کې تکلیف لري کې اجر نه امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله تکلیف د حفظ او مشقت لري نو د خپل اول نه وجوب لا بیا وینا حج التطوع او عمره التطوعيه دا به سره راغلي دي د نفس صدقینه ولې تعلق له چا سره تجربه سره تجربه ډېره شي راغلي تاسو کوم مې وکړئ ښا زموږ یا پارسوانانو په خپل باندې وی یکمن علم مراد دحمن د یوم علم د لپاره بل لسمه عقل ساتي او دا د تمام کې وی چې ګورې ټول مليان شي کنه او چې کورس د امامتي نه کړي مزربات او خدای په دعا ساتي او چې کورس د امامتي او بیا به ان شاء الله کار برابر راغلی وي نه کورس د امامتي نه مراد څه شي د عوام سره معاشره چوم تیرول څنګه مو سره خبرې کې څنګه مو سره کار کوي کوم امام چې ډیر زیات سختي کوي نو امامت کې گزاره نشي کولای کوم امام چې ډیر زیات نرمي کې ګوري هم نشي کولای دا یو توسط کوی دا یو ساده ولذا الذين وجد رجع ابو حنيفه عن القول بان صدق عبد من حديث التطوع لما حج وخوارج ومشقته كي حج وقد حج بتكليف في شو زاد في شد البير على الاشباه ان الخطوه على قول ابي
شهادات ما کې نقل کړي دي چې فتوا په قول امام ابو یوسف څنګه فرنګ په شهادات کې نو یې شهادات څه شي دي شهادات سره زکات سره تعلق نه ساتي ولكن هي من ثواب القضاء شهادات ثواب القضاء راغلي وفي البحر من كتاب الدعوة فبحر من كتاب الدعوة وقضاء كتاب الفرض يوصل له او بچا باندې داوا وکړه چې شاته ماته یو سړی راغی بچا باندې داوا وکړه چې دا په باندې یو لا په نو یا هغه نعم کی یا بلا کی یا به جواب ورکړي چې او شته یا به جواب ورکړي چې او نشته کوي چې او شته اقرار دې پیسې ورکړي او کوئی نشته نو بیا هغه خدابت په تراله شهادت په پیش کې شهادت یې پیش نه کړو نو بیا به قسم بس یو سړی راغی چې هغه ما په یو لا په د ویل کړه اواله خوش دل باندې استاد تشبیه اواله چې زړه په دې کوه بس تشبیه شروع کړی نو ولا فلا جواب ورکړي نو په نعم جواب ورکړي ځکه په دوه کې کیږي چې فلا باندې جواب ورکړي نو قسم ورکړي او په نعم باندې جواب ورکړي نو پیسې ورکړي بیا د دې نه دا خبره کړه چې دا بچی په پلان باندې تنګ نو دوی تبلیغ کې سره یې پروژه ولګاو دا پرې د دې لپاره نه وی چې یو د دې اخرت کې دا تنشي بیا فخر لري بیا بابا بیا پیسې په دې په تبلیغ کې سره یې پروژه ولګاو مراده چې تاسو بلا نه تعالی خلاص دا چې ته هغه پس دا الله راوي چې تبلیغ کې سره یې پروژه ولګي نو سړی ټیک شي بیا کار کوي بچی وی کار نه مسلسل 15 کال وکړو په دې کې ته مراد جګړه راغله مقصد به دې دا راغلی چې چې یو سړی یو اچھا پاتې شو نو د امام ابو یوسف را اداره راغلی دا امام ابو یوسف را اداره راغلی دا چې دې په جیل کې چول کیږي او د امام محمد او د امام حنیفه اداره راغلی چې بس چې پاتې د موضوع له خپل اداره نه راځي امام حنیفه ته یو میاش جیل دا وکړه او د جیل د داسې څو په پکې او په باندې ویلي خراب او په جیل کې واچو چې دې نه دا شړې دې دوی پر کوم پیرانواله په ورو د جیل نه وی باسي چې الله ته جوړ راغلی دی وی مثال دې مراد اسې جنجال او په البحر من كتاب الدعوة في بحر کې کتاب الدعوة نبی لو سکت المضانه چې ته مضانه چې پاتې شو لم یجب جواب یو نکړو ينظر منكرا دعوانا لديه منكر عندهما فريد امام يوسف فريد امام محمد وامام ابو حنيفه باندې اما عند ابي يوسف فريد امام ابو يوسف دي ويوسف الى يجيب ندي بچ پات دي ما پجيل کې چوري کیږي تر نه تا چې جواب ورکړي شو یا بابا باندې شتیا نشتا كما قال الامام السرخسي وقال قال يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في الكنيه والبزازيه فريضا الذي جوجنا بابرايك لكي فريضا افتيتو لهم فتواركم بانه يحبس جريب بجيب کی اچورکی کی الى ان يجيب تغذي هذا پوری کی جواب ورکی دریک نمبر شیس شیرا دی فضوی الاخام کی فتوہ ہمیشہ قول امام محمد دا او بلکرن سواب بیوچ اکثر میراث کی فتوہ قول امام محمد دا ولی دا امام محمد رحمہ اللہ سو خصوصیت مدرس دی سراغلی مدرس درسی کردیو او میراث تعلق د درس سره ساتي د تجربه د مشق سره ساتي د تجربه نه د سره ساتي د مشق کوم مفتي چې ډېری زیاتې مسایل راځي هغه د میراث په مسلو چل ورځي او چې کوم مفتي د مسلې نه راځي هغه د میراث په مسلو د خو چل نه ورځي نو تعلق د درس سره راغلي دي تعلق د تمرین سره دي تعلق د مشق سره دي د مشق او د تمرین او درس مرکه دا امام محمد کړي نو د دې لپاره په ځای راکام خصوصا او نور میراث کې عموما قول الامام محمد فرق الثانية ما في متن الملتقى وغيره في مسألة القسمة على ذوي الأرحام وبقول محمد يختار قول الإمام محمد البدوي قال في سكب الأنفس شرمدا دفرائد الملتقى الآخر في جميع توريث ذوي الأرحام فكل وراثة ذوي الأرحام وهو أشهر الروايتين او دا اشهر روایتیں داوری دي د امام ابو حنیفه وکذا قال الشيخ سراج الدين في شرح فوائده دا غیر الشيخ سراج الدين في شرح فوائد الشيخ سراج الدين تمام ہے الشيخ سراج الدين شرح الفرائض سے شیرا کرے سراج دا لکه علم او شغلی کړی دا شیخ سراج الدين شرح فرائضه نه مراد څه شری دا سراج شیخ سراج الدين سجاوندی دې موږ څه سراج الدين سجاوندی المشي سجاوندی وشي راځه سراجی چې کړي دا فتاوا سراجی کړي دا
دي الشيخ سراج الدين الشيخ فرجي. وقال في الكافي قول محمد أشهر روايتين عن أبي حنيفة في جميع الأوراق وأقام عليه الفتوى. بلا سماع علينا. سرورنا بغداد همیشه با فتوا چکلی و مسئلوی همی قیاسی و بلکه استحسان. نما فيه استحسان ومقدمه وما فيه قياس. خبر غلطيان همیشه لما نحن في الغدارة ما فيه الاستحسان ومقدمه وما فيه القياس. خبر ختم شو. ده مسألة اشتكي هيك قياس مقدم ولا هم في استحسان أو ده اشتغل. ده شو مسألة راغلي؟ ده بعض الله إدارة على الاشتداء ابتداء جار مسألة. ده بعض الله إدارة ابتداء ستر مسألة. ده بعض الله إدارة ابتداء تيس مسألة. أو ده بعض الله إدارة الشرق المنار الله إدارة ابتداء بتيس مسألة راغلي. شاكي شون التحقيق كله ده قل إلى مناسبة غيره. همیشه فتوا بقول قوله نما فيه استحسان كما فيه في مقابلة قياسي نما فيه الاستحسان بمقدمه فما فيه القياس لاله مگر يوصل مسائل شريك قياس مقدم بالاستحسان لاله ترجيح الاستحسان على القياس الرابعة عامة الكتب عن كتاب القديمان إذا كان في مسألة قياس واستحسان ومسألة قياس واستحسان ترجح الاستحسان على القياس ترجيح الاستحسان ببقي أحكامه بملاسة دولة وفي انتباه مسائل في قياس مشبه في استحسان باندې وإلا في مسائل مگر يوصل مسائل دي چې هغه کې قياس مشبه في استحسان باندې وداسي وهي 11 مسألة دا يبدا 11 مسألة راغلي علامات أجناس الناتج في قسم أجناس الناتج في أجناس الناتج في مسألة تشتغل وذكر علامة ابن الجيم في شرحه على المنار أو ذلك في علامة ابن الجيم فاختار شرح المنار فأول دقائق القياس ثم ذكر أن الدين النسبي أوصلها إلى اثنتين وعشرين بذكر الدين النسبي ذلك الكل بدي سطوبان علمان ويجنا بدي استنجم الكب تجد سطوبان كبار علمان ويجنا تجد استنجم الكب بدي وذكر قبله عن التلوين إلى آخره. غلط العبارة تسري. غلط العبارة كذلك إذا موجب راجح أو موجود. هذا فتوى من وصل الخشد الخان أستاذ. يوم راجح وقوة دواجبك نو هميشه الشيء واجبك إنه عكس تدي حرام راغلي. نو شكل راجح وقوة دواجبك شو نو مرجوح وقوة حرام شو. نو مقصد يسري. کله چې موږ یو راجح او داسې راجح چې واجب دي چې راجح نو صرف په دې باندې به فتوا ورکوي په مقابل د دې به فتوا ورکوي په مقابل کې فتوا ورکول حرام راغلي او راجح په معنی د اولا مې اولا شي سوچ کوئ راجح چې په معنی د اولا مې اولا شي په اولا باندې فتوا ورکول ښه دي خو په غیر اولا باندې فتوا ورکول بیا جایز راغلي بل شان نه کوي کله چې مثلا کې راجح او مرجوح راشي فقهاو چې دا راجح دی وقوي راجح راغلي فريق فتوى كيف مقابل للمرء او کله چې راجح او مرجوح په معنا د اولا غیر اولا سره راشي صرف فريق او فريق اولا فتوى کوي شو فريق غیر اولا فتوى کوي شي ولې ځکه غیر اولا په قوت تفرقات کې نه راغلي زیات بیا چې ډیر بیا د دې کراهه التنزيل دا او کراهه التنزيل په بعض اوقات کې وجوب په بعض اوقات کې لا يجوز وذكر قبله عن التلميذ أن السجي أن مال الرشام هنا كما نازل الرشام من التقييد محمد الواجب تقييد أمر فراجب سرائي والتمر بالأمر بالمرجوح أو ترك أمر فمرجوح سرائي وظاهر كلام فخر الإسلام أو ظاهر كلام الإمام فخر الإسلام ذلك أن الأولوية كذا راجب أو مرجوح ومعنى تعيين أمر أو ترك تعيين أمر بل كذا فمعنى أولى غير أولى أولى غير أولى شو حتى يجوز العمل بالمرجوح ترضي على كونش عمل مرجوح بانكم جائز لي فشرط لي فرشداء أولى أو غير أولى بي فصلى الله على خير خلقه محمد وآله أنا رماني كتاب أو دستقي ها لا نقول لنا بما